یو انسان چې کله حج لاړ شي یا د عمرې لاړ شي نو حاجی او معتمر یعنی عمره کوونکی انسان چې دی دا په حرمینو کې دا د الله پاک ملمانه وي. نبی علیہ السلام فرمایي وفد الله تعالی ثلاثه، د الله پاک ملمانه درې کسان دي. درې کسان چې دی هغه د الله پاک ملمانه دي. پاغي کې د ټولو ناول چې دی الغازی، د الله په لاره کې جهاد له یو سړی لاړو، هغه جهاد کوي، هغه مجاهد دی. دغه مجاهد او غازی دا چې د الله په لاره کې وي نو دا د الله ملمه دی. دویم د الله ملمه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حج له چې کوم انسان لاړو دام د رب العالمین ملمه دی. او دریم المعتمرو، هغه انسان چې هغه عمرې له لاړو حرمینو ته، د عمرې ادایګي کوي، د عمرې احکامات پوره کوي، نو دام د رب العالمین ملمه دی. د الله پاک ملمانه چې دي نو هغه درې قسمه خلک شو. بیا بل حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عمره کون کی او حج کون کی دا د الله ملمانه دي. نبی علیہ السلام دی حدیث مبارک کی فرمائی چې دا خلکا کوم دعا غواړي نو الله پاک د دې دعاګانې قبلې. دا د حج سره او د عمرې کولو سره مستجاب الدعوات ګرځي، د دې دعاګانې قبلېږي. حاجی انسان چې کله حج کی او دی التوی او یا را رواني او یا را ورسی نو په دغه وخت کې دا سړی مستجاب الدعوات وي.